السلام علیکم ټول پښتانه دې په دې باندې خبرې چې په پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی، د عمران خان د پارټۍ حکومت دی. د عمران خان د مشاورت نه بغیر علي امین ګنډاپور چې دی نو د بجټ بل پاس کړی دی او عمران خان په دې باندې خفه دی. دې ځای کې به زه تاسو ته ووایم چې څنګه موږ عمران خان پسې ارمان کوو، خفه یو. داسې به انشاءالله ډېر ژر تاسو د شیر افضل ارمان د شیر افضل مروت صاحب چې څوم ویلي دي هغه نن رښتیا شو. هغه ویلي دي چې دا د عمران خان نه راخلاصوي، دی د عمران خان د راخلاصولو کوشش نه کوي، دی د خپلو وزارتونو نه مزې اړي، دی په پستو سیټونو باندې سوپرې غاټې کړي. که دا پښتونخوا کې کم لیډرشپ دی، څومره لیډرشپ دی، دی د عمران خان د راخلاصولو لپاره څه وکړو. دی چې کله اسلام آباد کې احتجاج شروع کړو، زموږ د دنیا وروڼه پکې شهیدان شو، پکې زخمیان شو، تر اوسه پورې هسپتال کې دي. دی کم یو لټلی دی، اسد قیصر دی او علي امین ګنډاپور دی، شهریار افریدي دی، محمد علي خان دی، شهرام خان دی، عاطف خان دی. دی تر اوسه پورې کم د پی ټي آی یو کارکون لتلي دي، د هغه کور لتلي دي چې ستاسو ماشوم شهید شو. د دی خو خپل زامن دي، بچي دي، وروڼه دي، هغوی خو په ارام ناست دي، هغوی خو په بار ملکونو کې سبقونه وایي. د اسد قیصر د کور نه کم سړی شهید شوی دی، د علي امین ګنډاپور د کور نه کم سړی شهید شوی دی. شیر افضل مروت چې دی هغه صحیح دی، هغه چې څه ویلي وایي نن رښتیا شو. شیر افضل مروت به وایي چې دی د عمران خان د راخلاصولو کوشش نه کوي. شیر افضل مروت چې دی د دې پارټۍ لپاره د دنیا قربانۍ ورکړي دي، هغه په حق دی، هغه په سچ دی. دا چې دا منافقان دي. موږ سیاست څه ته وایو؟ دروغو ته وایو، منافقت ته وایو، رضیتوب ته وایو. شیر افضل مروت او عمران خان دی موږ ته وکړل چې سیاست د حق او سچ سات ورکولو ته وایي. سیاست چې دی د کام خدمت کول دي او دې شیر افضل ته دا ټول یو شو. پس شیر افضل چې دی هغه ته موږ ویلی شو بړبنګ و، چې د هغه څه په زړه هغه په خوله باندې وي. او انشاءالله تعالی تاسو به ووینئ چې عمران خان به خلاص شي او هغه په خپله باندې دا څه وویني. د دې شیر افضل به د دې نه غټ مقامي دا کم چې ولې دې خلکو ورکړی دی. او شیر افضل مروت سره عوام مینه کوي، سوشل میډیا باندې وګوره. او که د علي امین ګنډاپور دا خیال چې کوم مثال یاد دی پښتونخوا د لیډرانو چې موږ به بس د عمران خان ومنو مخکې به ځو، قسم دی که تاسو یو ووټ واغسته، مثال به خو د هغه ډم هغه پنجاب کې یو ډم سره وتلی جواد احمد دی، که څه شی د خدای پاک دې غږ کړي، هغه 3000 رکشو باندې پوسټر لګولي وي، ووټ یې اخیستی و 2 حصه. ستاسو به هم هغه حساب وي. شیر افضل مروت سره موږ ولاړ یو، موږ عمران خان سره ولاړ یو. موږ د عمران خان نه علاوه تاسو پېژنو نه چې اسد قیصر څوک دی، علي امین ګنډاپور څوک دی، شهرام خان څوک دی، علي محمد خان او شهریار افریدي. دا تاسو نه یې، تاسو په وټه نه، تاسو د عمران خان د مخالف یو. نو که ته دا وایې چې مثال زه په خپل سیمې باندې کارونه وکړم د پی ټي آی لیډرشپ، نو انشاءالله چې موږ سوشل میډیا والا خدای خدمتګاران یو، موږ د عمران خان کارکنان یو. قسم دی که رانه ارام وکړي، موږ به ستا خلاف ټرینډ چلوو. ته بیا موږ نه ووټ موټ نشي اخیستی. ما خو ورته وکړو چې دا هغه سړي انجام به وي چې پریکشا باندې 3000 پوسټرې لګولي وي او ووټ یې 2 حصه واخیستی. ستاسو به هغه حساب وي. ځان پوه کوئ او خپله قربانۍ ورکوئ. تاسو د احتجاج کوئ، خپله مخکې روانې یې، عوام به درپسې د دغه زامنو خپلو کورونو کې پراته یې. د دنیا هلکان شهیدان شوي، تاسو یې تپوس لیدلي، په هسپتالونو کې زخمیان دي، تاسو یې تپوس لیدلي. خپله غرونه درڅخه د روپۍ درک نه لګېدل، نن په کروڑونو اربونو کې لګې کوئ. او د صوابۍ چې کوم سیاستدانان دي، قسم دی دا خو زه ډېر ښه پېژنم چې د دوی مخکې څه حالات او اوس څه حالات. السلام علیکم.